اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو سار خو مې د اختر د مبارکۍ میسج درکړو او دلته کوریا کې نن اختر و، پاکستان کې به ان شاء الله سبا وي. خیر دا دومره غټ فرق نه پرېوځي په دې باندې، قرباني خو در سره ورځي کېدای شي. خو د نن د ویډیو دوباره د شیر کولو زما ذهن ته یو څو خبرې رالې، مې یاره چې دا د خپلو یارانو دوستانو سره د خپلو خپلوانو سره دا شیر کوم. هغه دا دی چې د قربانۍ په باره کې، قرباني چې کوم دی نو دا ډېر ښه عمل دی، ځکه چې دا حضرت ابراهیم علیه السلام نه روان شوی دی او شکر الحمدلله تر اوسه پورې چلیږي بیان هغه. خو لکه مونږ اوس چونکې د فیسبوک دور دی نو مونږ اکثر چې قرباني کوو نو څاروي لالو هغه دوران کې مونږ ویډیو جوړ کوو، بیا چې غوښې ټک ټک کوو نو هغه دوران کې مونږ لکه ویډیو جوړ کوو، هغه شیر کوو یا تصویرانو بس شیر کوو. زما په خیال په اسلام کې یو عمل دی چې هغه ډېر ناپسندیده دی، هغه دی ریاکاري. نو که تاسو سوچ وکړئ نو دا دغه چې کوم دی دا مونږ چې کوم تصویران شیر کوو یا دا په ریاکارۍ کې هم راتلی شو. بل دا که تاسو وګورئ که نه دا ښه ښکاري نه. نو زما خپله ذاتي دا خیال دی چې تاسو مهرباني وکړئ چېرې د قربانۍ دا تصویران دا مه شیر کوئ، ډېره مهرباني وي. کوم چې زما دا خبره اوري یا که تاسو ته صحیح ښکاري نو شیر یې کړئ، مخکې چې څوک اوري چې مطلب دا دی چې ریاکارۍ کې راځي، بلکل تاسو پرې سوچ وکړئ، ځکه چې هر عمل چې د الله دپاره کول غواړي هغه پټ پکاري چې څوک ترې نه خبرېږي که نه. نو خیر قرباني خو دومره پټه هم نه ده، خو لکه دا مطلب هم نه چې ته به ټوله دنیا کې د هغې تشهیر وکړې. بل دویم نمبر زما په ذهن کې دا راغلی چې یاره نن سبا چونکې زموږ د خلکو حالات په پاکستان کې لکه دومره ښه نه دي، نو تاسو مهرباني وکړئ چې کله قرباني څوک کوي چا چې وس رسي، خدای وله وس ورکړي، نو هغه له پکار دی چې دا غوښه چې کوم دی ځان دپاره هم دی چې کوم شریع مطابق ځان دپاره هم دی پاتې کړي، خو چې کوم د غریبي ځکه چې ډېر خلکو وس نه رسي او نن سبا بیا خو حالات هم د پاکستان ښه نه دي، نو هغې خلکو له ورکړئ، نو د ثواب نه به ثواب هم وشي او د غریب بچي چونکې دا غوښه نن سبا ډېره زیاته ګرانه شوې ده، نو هغوی ته هم دا خوراک دپاره میلاو شي. نو مهرباني وکړئ خپل ګیر چاپېره خیال وکړئ چې کوم غریب یا ستا در ته څوک راشي غوښه غواړي، نو مهرباني وکړئ په خپله لږې سړی لږ خیر دی چې د چا وس چې قرباني کولی شي، مطلب دا دی چې هغه هر هفته غوښه استعمالولی شي اخیستی شي. نو مهرباني وکړئ چې دا ځان د خیر د سړی لږ وخوري خو چې غریب له ورکړي، ځکه چې نن سبا حالات دومره خراب دي چې ډېرو خلکو وس نه رسي. نو مهرباني وکړئ که دا زما چې کوم دا میسج دی ذهن ته مې راغلی وي څو خبرې که دا هم شیر کړم ډېره مهرباني وي. د الله په امان.